آخر صحابه کرامو ته هغه شیه کنسل کوي هغه شیه راپاسې کوي ابوبکر ته کنسل کوي عمر ته کنسل کوي عثمان ته کنسل کوي معاویه ته کنسل کوي د امي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې ته د زنا نسبت کوي دا هغه شیه دی کوم شیه چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک زما صحابه کرامو ته بدې ردې وایي څوک زما د صحابه کرامو تذلیل کوي هغې سره تاسو ناسته پاسته به کوئ هغې سره تاسو خوراک څښاک به کوئ هغې په جنازه مو ودرېږئ هغې سره سلام دعا به کوئ دا هغه شیعهګان دي چې د ابوبکر نوم په سپو باندې لیکي د معاویه نوم په سپو باندې لیکي په هغه محرم الحرام کې هغې راپاڅېږي د امیر معاویه نوم په سپو باندې لیکي هغې راپاڅېږي د سیدنا عمر فاروق نوم په سپو باندې لیکي کوم عمر فاروق باره کې چې د الله پیغمبر فرمایي که ما نه بعد بل نبي وی هغه به عمر و هغه عمر نوم په سپو باندې لیکلی کېږي هغه یا صحابه کرام دا وارثه شو څه نن که څوک د عدالت توهین وکړي هغه ته سزا ورکړی کېږي نن که څوک د پاکستان د جنډې بې حرمتي وکړي هغه ته هم سزا ورکړی کېږي نن که څوک قائد اعظم محمد علي جناح ګستاخي وکړي هغه بېادبي وکړي هغه پسې بدې ردې ووایي هغه خپله دفعه موجود ده خو کاش چې نن ابوبکر ته کنسل کېږي نن عمر ته کنسل کېږي نن هغه صحابه کرامو ته کنسل کېږي کوم صحابه کرام چې زما د پیغمبر یاران وو کوم صحابه کرام چې زما د پیغمبر دوستان وو کوم صحابه کرام چې زما د پیغمبر وفاداران وو کوم صحابه کرام چې زما د پیغمبر پاکداران وو طرفداران وو هغې صحابه کرامو ته نن هغه شیه کنسل کوي عمر ته کنسل کوي معاویه ته کنسل کوي امي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته د زنا نسبت کوي آیا دا له وارثه شو څه آیا ستا عدالت د ابوبکر نه زیات شان لري څه آیا ستا عدالت د عمر نه زیات شان لري څه آیا ستا عدالت د عثمان غني د سخاوت نه زیات شان لري څه که نه لري بیا ابوبکر ته کنسل کېږي دغه هغه ملزم ګرفتاري کې نه نن عمر ته کنسل کېږي هغه ملزم ګرفتاري کې نه نن صحابه کرامو ته لعنتوان کېږي نن هغه صحابه کرامو ته لعنتوان کېږي په محرم الحرام کې به تاسو کتلي راپاڅېږي شیعهګان ځان وهي او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نوم په سپو باندې لیکي د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه نوم په سپو باندې لیکي او هغه صحابه کرامو ته د کفر نسبت کوي هغه صحابه کرامو ته کافران وایي آیا زه تاسو نه تپوس کوم که یو مسلمان بل مسلمان ته وایي که یو مسلمان بل مسلمان ته وایي چې ته کافر یې ته نه دا خپل ایمان لاړه کافر شه بیا صحابه کرامو ته کافر ویل بیا صحابه کرامو ته کافر ویل دا دې به څومره غټه سزا وي لیکن زمونږ نن توپره نن به مونږ خبرې صفا کو چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په ذات کې خلک راپاڅي د هغه په شان کې خلک ګستاخي وکړي